محترم مسلمانانو، نن چې کومه زمونږ وظیفه ده دا د رمضان المبارک د آخري جمعې وظیفه ده او د 27 تاریخ د 27 رمضان وظیفه ده. صرف د شلمې سپارې د یو آیت تلاوت دی، ورسره یو 2 رکعته نفل وکړئ، ورسره د الله پاک یو 2 نومونه والئ. انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام مسائل محترمو دا به ختم کړي. ستاسو به الله پاک تمام حاجتونه دا به پوره کړي. یاد ساتئ که د رښتې مسله وي، د غرنګې د محبت مسله وي، د بیلکور مسله وي، د رزق مسله وي، د پیسو مسله وي، د پرسکون زندګۍ مسله وي، د څه دپاره کې کوم حاجت د په ذهن کې ونیو یا کوم مشکل د په ذهن کې ونیو او د هغې دپاره دا وظیفت وکړه، انشاءالله العزیز د الله پاک نه کلک امید ساتم چې الله پاک به ستاسو تمام کارونه دا به سم کړي. او د الله پاک نه دعا ده، یا الله پاک څومره کسان دا وظیفه ګوري، دا ویډیو ګوري، د هغوی تمام حاجتونه پوره کا، تمام مسائل دا ول ختم کا. راځئ زه تاسو ته په دې ویډیو کې مکمل طریقه ښیم او د ثواب په نیت د ویډیو مخکې شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. محترمو، د الله پاک نه دعا ده چې الله پاک دې زموږ تمام مسائل ختم کړي، الله پاک دې زموږ تمام مشکلات د ختم کړي. موږ او تاسو ته الله پاک بار بار مکې مکرمې ته او مدینې منورې ته رابوځي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته کمال وظیفه ده. یو طرف ته رمضان مبارک دی، بل طرف ته 20مه روژه ده، بل طرف ته جمعة الوداع ده، د رمضان مبارک آخري جمعه ده. په دې ورځ محترمو په دې ګنټو کې په دې سکندونو کې چې کوم وظیفه وکړه شي د الله پاک ته ډېره زیاته محبوبه وي، ډېره زیاته. یاد ساتئ محترمو ډېر زیات قیمتي لمحات دي او دومره قیمتي چې موږ پکې یو سکند بندګي هم کوو نو د هغې الله پاک سره ډېر زیات لوی قیمت دی. نو کوشش وکړو په دې لمحاتو کې قیمتي لمحاتو کې موږ ذکر وکړو، موږ د قرآن مجید تلاوت وکړو، موږ نفلونه وکړو، موږ د جمع سره منځونه وکړو، موږ تراویح وکړو، بهترینه او اعلی روژه موږ ونیسو. یاد ساتئ پرون زما یو ځای کې کار و، زه لاړم هلته کې دنیا کسان ولکان هم پکې وو، بوډاګان هم پکې وو، سړي هم پکې وو، هر چا سره موبایل وي، هر چا موبایل راغستی و او تاسو یقین وکړئ چا به ډرامه کتله، چا فلمونه کتل، چا به ډانسونه کتل. د دومره یو عجیبه غوندې منظر پیش کېدو که نه چې دا چېرې پته هم نه وه چې رمضان دی. موږ چې وظیفه کوو موږ ډرامه هم ګورو، وظیفه هم کوو، کرکټ هم ګورو، وظیفه هم کوو. موږ زه بار بار د خبر کوم، بار بار زه د خبر کوم چې کله وظیفه کوئ نو لږ محسوس ځان ځکه لږ کښېنئ چې تاسو د بار خبرې نه اورئ، تاسو د ټي وي سکرین تاسو نه ښکاري، تاسو ډرامه نه ګورئ، غیبت نه کوئ، بالکل خالص الله پاک دپاره کښېنئ یو ځای کې دا وظیفه وکړئ. بیا که ستا کارونه کې بیا ما ته ووایه که نه یار ستا به لازمن کار کېږي، ځکه چې زموږ بل خالق بل مالک نشته دی، دغه الله پاک دی دا زموږ هر څه کوي. یاد ساتئ محترمو وظیفه هم نن دا شروع کوي، په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کوئ. زموږ د وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به 14 پیرې درود ابراهیمي ووایئ، 14 پیرې به درود ابراهیمي کوم چې د مانځه درود شریف دی دا مې ویلي. بیا به د هغې نه بعد تاسو د شلمې سپارې یو آیت دی، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. دقه ځای پورې به د آیت دا به تاسو ووایئ. چې کله مو د آیات مبارکه ولوستو 314 پیرې، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. یاد ساتئ محترمو آیات دومره د کمال دی، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. فرمایي چې کم سړی بدحاله وي، کم سړی پریشان حاله وي او په دغه ټایم کې ډېره وظیفه وکړي، الله پاک له تمامې مسلې د حل کوي. یو سړی نو هغه سړی سامان تجارت دی راواغېستو، په سفر باندې راووتو، په لار کې ورسره یو غل میلاو شو، ملاقات یې ورسره وکړو، خو ده نه پېژانده چې دا غل و. لنډه خبر ده چې دوی په یو لار باندې روان شو او په ملګرتیا باندې
کم چې سوداګرو هغه وی چې لکه په دې لار باندې ځو مطلب د هی طرف ته کوم لار ته شي په دې ځو د غل وینا پر ګس طرف کوم لار ته شي په دې باندې ځو نو غل زورور شو او دی لاړه مخکې بلند خبره ده چې غلو ته د بتانه سر وامه نو دې سوداګر ته ګورستا پیسې غرض ده پیسې والا چې سالي ټول والا ما ته سوای مو هغه ته نه اور بیا بتانه سر وام بیا هغه نه بعد سکو ما بیا وځ پیسې را لما نو یک به راغل قرار دنه سره ته وو دوته زهیر د دوه رکعاته نفل کوم یو دوه رکعاته نفل کوم د چکلا دوه رکعاته نفلون ته د ودریدو او دغ آیات به کی ویلي ته به سره پنځه پیری ویلي محترمو د اسمان نه یو پرشتہ را او د غل نه سرګو کله سوداګر سلام وګرځو نو د پرشتې ته تو سګیا تا زما دومره مدد کو تاسو کی دا ته وسره دی آیات غلام پرشته ما دا چې کله آیات اولستو اسمانونو کې زلزلہ غونډه شولا جلال سے یو پریادی دی یو مجبور سړی دی مجبور سړی امن آیا سوک دی المضطر اذا دغه هو چې کم سړی پریشان حال دی حاکل پریاد کې الله پاک آیا سوک چې درې سړی نه دا پریاد درې سړی پریاد رسیو کی د دې سړی دا مشکل حل کی وای ته چې کله آیات وینو الله پاک پرشتو ته چې ورسې امداد وکړي لکه دومره پاور په آیت تاسو پرې څوکۍ چې دوه رکعاته نفل وکړي درود شریف تاسو ویل سوال لسپري یو دوه رکعاته نفل وکړي هو د نفل کې د سورۃ الاخلاص نه پس په دقه وای تاسو په سکرین باندې شو کېږي دغه آیات دا تاسو 314 پرې په یو رکعت کې وای او دا رنګ 314 پرې په بل کې وای او کو دغه نشي ویل 314 سلوي یو سلوي پرې تاسو وای په یو رکعت کې یو سلوي پرې په بل رکعت کې بیا ولغه نه بعد تاسو سلام وګرځو تاسو نه پر دا پوره شي یو ولغه نه بعد تاسو یا احد یا صمد یا احد یا صمد او تاسو وای یا رسول پرې یا احد یا صمد یا احد یا صمد ویلی بیا بل هغه نه بعد دعا وکي الله پاک دې پر حمد و ثنا وکي چې کله حمد و ثنا نه پاره شي بیا به دعا وکي او دعا داسې دعا چې ګوره ځان ته سوي دسه دعا وکي چې الله پاک عرش ته خوځي او جوړ الله پاک ته ان شاء الله دمه قیمتي وختونه دي چې جړل الله پاک ته الله سبحانه متبرک له زمون پروردگار زمون بل سمنشت یار زمون پر یاد ووري کو ساده رښتې مسلې وي کو سره پیسو مسلې وي چې سم سلام وي ان شاء الله الله پاک تاسو تمام مسائل له ختم کی بیا هر کی بیا درود ابراهیم صلی الله علیه وای ان شاء الله عزیز نن چې بس ټیم کې نوځي پکوي وی کوي ان شاء الله الله پاک به تاسو تمام کارونه محترمو په طریقې سره بهترین طریقې سره نبو کی الله پاک نه دوار یا الله پاک څومره کسان دا وظیفه ګوري دا ویډیو ګوري دا هوی تمام حاجتونه پورا کا تمام مسائل ختم کا څومره زمونږ کتون کې څومره زمونږ کتون کې دي هغه څومره وران کارونه دی الله پاک ټول وران کارونه ولا سم کا الله پاک خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته